او یو ما د دوی نه شعر یې ویلی دی زه د یو چا شعر د یو چا نظم د نن په مناسبت کوم چې لکه دا ټول سیاسي کارکنان یا زموږ دا ټول ملګري چې جوړه شي او تر دغه منزله رسېږي نو لکه دا د شاعر په نظر یا بیا زموږ په اصطلاح کې دا لکه څونې غمیان چې جوړ دا ټول ملګرو مربوطه شعرونه سره وویل ذرې ذرې سي چې رڼا ته رسي لمر ته رسي ذرې ذرې سي چې رڼا ته رسي لمر ته رسي ستوري د سختو نه تېرېږي چې سهار ته رسي د مزل ستړی د منزل په مخ کې هېڅ هم نه دی د مزل ستړی د منزل په مخ کې هېڅ هم نه دی له غرو نه اوړي چې سمندونه سمندر ته رسي په ما هم هغه څوک د کفر ګواهي ورکوي په ما هم هغه څوک د کفر ګواهي ورکوي څوک چې زما په زور محراب ته رسي منبر ته رسي په کربلا کې به سهار وي رڼا سوي به وي په کربلا کې به سهار وي رڼا سوي به وي چې د حسین پرې کړی سر د یزید در ته رسي او د محبت په ژبه هغه لیونی پوهېږي د محبت په ژبه هغه لیونی پوهېږي د چا د زړه د زخم چیرکه چې پر هر ته رسي او شوګیر هغه وي چې شپه تېره سترګه پټه نه سي اسویلی هغه وي چې تا وي ستمګر ته رسي صدر صاحب د خوشحال څلی ترېنه کوم ترېنه وش کاوه د خوشحال څلی ترېنه کوم او ترېنه چا وش کاوه اوس د اورنګ د آس د پښو دوړې خیبر ته رسي دا زه دا شعر شاید ما په بله موقع ویلی وای لیکن رښتیا گو هم د نن په مناسبت چونکې موږ زیارت وړه د ضلع په معنا د آبادۍ په معنا ډېره راټوله وه لیکن نن دغه شعر دغه نظم ما په دې دغه چې دا زموږ ټول شاعران زموږ دا ټول سیاسي لیډرشپ په سر کې د ریش صاحب د عثمان الله خبره یاده کړه د عثمان الله شهادت د ګیلمن شهادت د ارمان لوني شهادت د عارف یا زموږ د وطن ټول شهیدان دا ټول معاملات دي شاعر په دا نظم کې رانغښتي دي نو دا یو شعر بته ذرې ذرې چې رڼا ته رسي لمر ته رسي ستوري د سختو نه تېرېږي چې سهار ته رسي نو ډېر تشکر خوشحاله اوسئ دا ټول د نن د لوی ورځې مراسم ډېر په ترتیب اوسو د خپلې خوا بیا مبارکي ویم ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ